اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډیرو قدرمندو عزتمندو کلیوالو او د پیښور ټول عوامو السلام علیکم. دا د الله کلام زما په لاس کې دی او زه په دې باندې حلف اوچتوم، په دې باندې زه قسم خورم چې زه څه ویم نو انشاءالله رښتیا به ویم، که زه دروغ ویم نو دا قرآن دې مه ووایي. عزتمندو، پرون نه چې دا کومه واقعه شوې ده نو ډېر ملګري ما ته ټلیفون کوي چې ته ولې کېناستې. نو عزتمندو، زه په خپله مرضی نیم ناست، زه یقین ولمه. امیر مقام ماله ټکټ را کړی و، زما خواهش و چې زه د خپل کلي د پیښور د عوامو خدمت وکړم، خو ماحول داسې جوړ شو چې زه د خلکو خدمت ته پرې نه خورم. زما په زړه کې ډېر خواهش و، ډېر ارمانونه و چې زه د خپل کلي، خاص کر د خپل کلي د پیښور د خلکو خدمت وکړم. خو تاسو ته پته ده چې په دې پیښور کې ډېر غټ غټ خلک پراته دي. زه یو غریب سړی یم، د خپل کلي او د پیښور خلکو زه ډېر ښایسته کړی وم په دې څو ورځو کې. زما د کلي مشرانو، زما مزولو، زما میندو خویندو، زه ستاسو څومره شکریه ادا کړم کمه ده. الله پاک دې تاسو سره ښه وکړي، که سیاسي پارټۍ وي او که غیر سیاسي وي، مشرانو، که مزولو، که کشرانو، خو د هر چا په خوله او په زړه کې زه وم، زه چې ستاسو څونه شکریه ادا کړم کمه ده. زما ډېر خواهش و چې زه د خپل کلي او د پیښور د خلکو خدمت وکړم، د عزت راوړم. خو عزتمندو، زه استعمال شوم، ما ته د خدمت د موقع چا موقع رانه کړه، تاسو راکوله، په تاسو زه خسته وم. تاسو د خدای قدر عزت وکړي. زه بیا هم په دې قرآن باندې حلف اوچتوم چې الحمدلله ما ستاسو د سر سودا نه ده کړې. په ورځ د قیامت چې په ما 1 روپۍ ثابت شي، ما دې دا قرآن ووایي، که ما به ستاسو په سر اغشتي یا به دا فیصله زما په رضامندۍ شوي. زه په دې خپله دا زما فیصله نه وه، زه د یو جومات نه ولاړم، د یو پاټۍ نه ولاړم. هغه پاټۍ ته زه په دې شیز کې پابند وم چې هغه څه فیصله کوله ما به منله. زه پرون انکار ته هم تلیم، د انکار په وخت کې دې سره دا آپشن هم شته چې زما ټکټ کینسل کړي، ما ختم کړي. خو انشاءالله چې تاسو کم غیرت او پښتو کا نو ما خپل ټول ژوند تاسو ته وقف کړی دی. که ما سر عهده وي او که نی، که زه څه یم او که نه یم، زما دا ځانم په تاسو باندې قربان دی. زه به انشاءالله ستاسو خدمت کوم، چې تر څو ژوندی یم خدمت به کوم. زما په وینم ښه کېږي، زما ځان تاسو نظارو قربان. عزتمندو، ستاسو زه ډیره شکریه ادا کوم. ما سره الفاظ نشته چې زه ستاسو په کوم الفاظو شکریه چې کوم محبت او کومه مینه تاسو مال راکا او کوم زه تاسو خسته کم او د مخالفینو په زړه کې تاسو دومره یو لوی خوف پیدا کو چې په مونږ باندې د بره نه دومره پریشر راغو چې نن زمونږ دا حل شو چې مونږ یې کینولو، مونږ نه دا اختیار واغشتو چې تاسو الیکشن وکړئ او انشاءالله مونږ وګټله. خفه کېږئ ما، ډېر ملګري خفه دي، زه هم خفه یم، خو دا ستاسو جیت دی. تاسو ثابته کړه چې مونږ پښتانه یو او چې چا سره ودرېږو په نر ودرېږو.